کم زناور ذبح کړی شي غټ زناور یعنی اوخه یا اوخ قربانی د پر 15 کال عمر شرط کا 15 کالو نه کم په غیبه باندې قربانی نه کیږي اوخه یا اوخ کې اوه کسان حصہ اخستې شي اوه کسان ورکه شریک دي شي او 15 کال عمر شرط دی غوا غوی میخه دې د پاره 2 کاله شرطي کچره 2 کالو نه کم په دې باندې قرباني نه کیږي اور دې جناور کې هم اوه کسان حصہ اخستې شي یعنی اوه کسان ورکه شریک جوړې دي شي چیله یا مو ورته بیزا تاسو زونه دې کې یو کال عمر شرطه کا یو کال نه دې عمر کمو په دې قرباني نه کیږي اور دې کې یو کس خپل طرف نه یو چیلې زبا کوي شي زیات نه دا نه چې یو چیلې دی وو کسان ورکی حصہ خسي خیر خوده ګډه اور ګډ یو کال عمر او کچری د شپږو میاشتو وی خو دومره زر غټ شوی دی کچری د کال والا کنډک یا رامی کې پرې دیغه کې پته نه لګي پدې باندې هم قرباني جایز ده صرف دا ګډ اور ګډي کې دا شرط خان ورو کې نه لہذا که یو د شپږو میاشتو چیلې دی هغه تر یو زیات رامی کې پرې دی کنډک کې پرې دیغه کې پته نه لګي چې دا د کال دی او که د شپږو میاشتې په غي قرباني نه کیږي دا صرف ګډ اور ګډه کې دا خبره ده زه به خبره تاسو پوه شئ ګډ اور ګډه به صرف یو کس خپل طرف نه یو زبکه زیات کسان دي کې نشي شریک کیدی بیا کچری د غټ مال کې غوا غوي میخه یا کټه وغیرہ دي کې کچری او کسان شریک دي اور دي کې یو کس نیت تو وخی کړي دي ځان سره د شپږو واړو کسانو قرباني تباہ او برباد ده صرف اور صرف د ثواب نیت وکړي دی او حصو کې د حقيقي حصہ هم نیول شي د قرباني حصہ هم نیول شي اور کته نظر منلې منخته د کړي د غي حصہ هم نیول شي بیا چې کله د غوخه تقسیمیږي دا او کسان به په وزن باندې تقسیمي تلی باندې دانا چې بس دا حصہ ستا شو دا ستا شو دی کې کا یو ګرام یو پاو یو کیلو غوخه بل ته زیات او سود کې ټول مبتلا شو ولی غوخه په بدل کې غوخه ده کړي د قرباني ده اور مبتلا په سود کې ها که مثال په تور باندې یو کور دی یو نغری دی ټول د یو نغرینه خوراکي یو دغه خوراکي بیا د تقسیم ضرورت نشته خو که نور کورونه بیلې نغری بیلې دی بیا به وزن کوي په تلې باندې ځم په خبره پوه شي اندازې نه چلی دیکھے بڑی زیادہ احتیاط یو سڑے سوچا حرام کار کی یا کنونشنل بینک کی نو کر دے اگر تنخواہ مکمل د سود والا دا سود حرام دے یا یو سڑے دے تش اخلی کی اغا پیسہ دا یا یو سڑے تش رشوتون اخلی غا پیسہ اور سره موجود دا کچری دا شپگو کسانو ځان سره یو د حرامو پیسو والا سڑے شریک کو دا ټولو قربانی خراب شو او چې کوم سړی حرامې پیسې دي دا به کوي څه فقهاو دې ته لیکلي چې دا به چلو کې قرض باندې چانه پیسې راوالي هغه پیسې به د قرباني کې واچي بیا د خپل حرامو پیسو هغه ته به قرضه لنډه کی نه چې کله هغه قرض باندې چانه پیسې راواخلي هغه د سره قرباني کې بیا شریک شي بیا ټیک دی بیا قرباني کول ور سره ټیک دی خو کچره دغه پیسې سوچا حرامې وي هغه تاسو سره قرباني کې شریک شو تاسو ټول قرباني خراب شو دیونه چې کم سړی حرامې پیسې دي هغه د پکار د چې دانه ځان سره خپل قرباني برباد کی د نور خلکو قرباني هم برباد کی بل په دې مسلې باندې هم ځان پوي کی که خزه صاحب نصاب ده خوندې هم صاحب نصاب دي خزي سره هم 47775 روپے یا دومره زائد از ضرورت سامان موجود دی او خوند سره هم خوند بخپله قرباني کی خزه بخپله قرباني کی دانا چې خزه او خوند بس یو قرباني به دواړه په شریک وکړو که په شریک اوسه پرې قربانیانې کړې دي څومره شاته کلونه پاتې شوي دي هغه قرباني ور باندې لازم ده زما په دې خبره پوه شئ بعض خلک غیر مقلد خصوصا غلطه مسله بینی چې بس یو کور په سر یو قرباني کافي ده نه
هر سړی بخپل صاحب نصاب حساب کیږي چې هغه سره 47775 روپے موجودي په دې باندې قرباني واجب ده دا بخپل ځان په سره خپل قرباني کوي